یا مخکې آیتونو کې د مختلفو قومونو حالات هغه بیان شو. آخر کې د قارون تذکره وشوه چې قارون الله تعالی هغه تباه کړ. د څه د وجې نه تباه کړ؟ ځکه د موسی علیه السلام نافرمانه او د هغې نه منله. اوس د آیت کریمه کې الله تعالی حاصل ذکر کوي. د آخرت ثوابونه، د آخرت کور دا چاته ملاویږي؟ دا هغه چاته ملاویږي چې هغه سرکشي او تکبر نه کوي. دنیا کې د تکبر نه ځان ساتلی، د لویۍ نه ځان ساتلی. تکبر دا دی چې حق خبره هغه نه مني. شریعت یو مسله درته بیان شو، ته د هغې نه انکار کې، دا تکبر دی. تکبر دا دی چې مسلمانان هغه سپک ګڼي او ځان پې باندې اوچت ګڼي. داسې څیزونه استعمالوي چې د هغې نه د تکبر علامات او نښې هغه معلومیږي. کم انسان کې چې تکبر دی په سمه لار راتلی نشي، دی ګمراه کیږي. شیطان چې ګمراه شو نو د هغه د ګمراهۍ وجه هغه همدا و چې هغه تکبر کړی و، د هغې د وجې نه ګمراه شو. نو الله وایي تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. هغه خلک چې هغه اراده هم د تکبر نه کوي. تکبر کول خو لرې خبره ده، زړه کې دا راځي نو دی سوچ هم نه دی کړی چې زه د تکبر په لاره لاړ شم. چې هغه اراده هم نه راځي، هغې له به چې نو دغه ورکوو. ولا فساد او نه فساد کوي. فساد نه ظاهري فساد هم مراد دی چې دی چې نه کورونه ورانوي، دی چې نه هغه بې جرمه هغه خلک وجني، خلکو سره ظلم او زیاتې کوي، دا هم فساد دی. او دویم قسم فساد، هغه فساد د عقیدې دی. د خلکو عقیدې خرابوي، د خلکو عمل چې دی نه خرابوي، خلک چې دی نه هغه ګمراهۍ طرف ته راولي. دقه چې نو لوی فساد دی چې د دغې فساد نه ځان ساتي نو الله تعالی وله د آخرت بدلې بیا ورکوي او جنت وله ورکوي. والعاقبة للمتقین، ښایسته انجام د پاره د چا دی؟ د پاره د هغه چا چې هغه پرهیزګار دی. دا مختصر ټکی دی، دا متقي وړوکی ټکی دی، خو د دې دننه چې نو ډېر لوی مقصد هغه پروت دی. متقي هغه چاته وایي چې هغه د ګناهونو نه ځان ساتي، نیکۍ کوي. اوس دغه د ګناهونو نه ځان ساتل د آسان کار نه دی چې دی د هر یو ګناه نه هغه ځان ساتي. یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ د یو صحابي نه تپوس وکړو تقوا څه ته وایي؟ هغه ورته وایي چې په داسې لاره باندې ځي چې یو خوا مزغلي او بل خوا مزغلي، ته په هغې په احتیاط باندې روانې، کپړې دې ځان پسې بلکل راغونډې کړي دي او په احتیاط چې نه قدم اخلي چې زما په کپړو کې مزغې مات نشي او چرته په ځمکه چرته ازغي نه پروت چې هغه مې په خپه کې لاړ شي. څومره احتیاط سره ته په دغه لاره باندې ځي. دقې ته تقوا وایي چې په دغه شان احتیاط سره په دې دنیا کې ژوند تیر کړي. په قدم قدم باندې سوچ کې چرته نافرمانی د الله خو نه کوم، چرته داسې کار خو نه کوم چې مانه په الله تعالی ناراضه کېږي او خفه کېږي. چې په قدم قدم ته دغه سوچ کې او د هغه ګناه نه ځان ساتي او د نافرمانۍ د الله نه ځان ساتي، دغه تقوا او دغه پرهیزګاري ده. من جاء بالحسنة فله خیر منها، چا چې راتلو کړه په نیکۍ باندې د ده دپاره غوره بدلي دي د دې نه. کم از کم چې یو نیکي دې وکړه نو 10 چنده خو درته میلاویږي. بیا د هغې هغه ثوابونه زیاتېدل نو هغه ستا نیته پورې خبره ده. نیت دې څومره چې نه هغه اخلاص والا او څومره پکې اخلاص و دومره به اجر زیاتي.
یا دا هم ده چې یو عمل ته کې تا ته رکاوټونه ډېر دي، د هغه رکاوټونو باوجود د هغه کار کې مشقت ته پکې زیات برداشت کړ، چې مشقت ته زیات برداشت کړ بیا هم اجر زیات شو، بیا هم چې هغه ثواب زیات شو. نو دا اوس پتا باندې ده. خو دومره الله ووي چې نیکي کوه نو یوه نیکي چې دې وکړه نو یوه نیکي به درته نه میلاوېږي، د هغې نه به درته زیاته میلاوېږي. څومره یې زیاته ورکوي دا اوس په خپل نیت باندې چې نه هغه کوشش وکړه چې نیت کې چې نه هغه اخلاص زیات شي او د الله تعالی رضا زیاته شي. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. ګناه دې وکړه نو چې ګناه دې څومره کړې ده هماغه به سزا میلاوي. یو ګناه دې کړې ده یوې ګناه برابر سزا به میلاویږي. دا عدل دی، دا انصاف دی چې ګناه دې یوه کړې ده نو سزا درله ډبله نه درکوي، سزا درله هماغه یوه درکوي، او چې نیکي دې یوه وکړه نو د هغې اجر زیات درکوي. نو دا د الله احسان دی او کرم دی. هغه احسان یې زیات دی نو د هغې د وجې نه اجرونه زیاتوي، او چې ګناه وکړي نو د هغې یو سزا ورکوي. الا ما كانوا يعملون، مگر هغه چې دوی کړي دي. دې د وجې نه ګناه چې دی نه هغه وړه مه ګڼه. هر یو ګناه چې نه هغه د انسان دپاره ذریعه د تلو د جهنم جوړېدی شي. نیکي وړه مه ګڼه، ځکه کله ناکله وړه نه وړه نیکي هغه د انسان دپاره ذریعه چې نه هغه د جنت د تلو جوړه شي. دې د وجې نه هر یو نیکۍ ته لاس ورچوه او هغه کوه. تلک الدار الاخره، دا کور وروستنی نجعلها مونږ ګرځو دې لره للذین دپاره د هغه کسانو لا یریدون چې اراده نه کوي علوا فی الارض د تکبر په ځمکه کې، ولا فساد او نه د فساد، ولا عاقبة للمتقین ښایسته انجام دپاره د پرهیزګارو دی. من جاء بالحسنة، چا چې راتلو کړه په نیکۍ باندې فله خیر منها، د ده دپاره غوره وي د دې نه. ومن جاء بالسیئة، او چا چې راتلو کړل په بدۍ فلا یجزى الذین، نو بدله به ورنکړي شي هغه کسانو ته عملوا السیئات چې عمل یې کړی ناکاره، الا ما کانوا یعملون، مګر هغه چې دوی کول.